بسم الله الرحمن الرحيم. لسم نمبر عنوان ما في حكم اليميني. هغه شی چې د یمین په حکم کې د نظر ورته ویل کیږي. لغت کې غیر واجب شی په ځان باندې واجبولو ته نظر ویل کیږي، او اصطلاح کې التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا او معلقا بحدوث امر تعظيما لله تعالى. همدغه شان علامه شامی ذکر کړي. مکلف یو شی بزان لازم کی چې پاغه نه لازم، منجز لازم کی فی الحال الک بما دو رکعاتا کول لازم، او یا معلق وی ک بلانکې کارو شنو بما باندې دو رکعاتا کول لازم، او دا د الله جل شانو د تعظیم په خاطر مانی. به د نظر د بار شرایط دي، بعضی شرایط د ناظر متعلق دي. څوک چې نظر منی ناغه شرط ده چې ناظر با عاقل بالغ مسلمان وي، ځکه غیر عاقل غیر بالغ دا مکلف نه دی او کافر اهل نه دی. او دویم نمبر چې جبرن څوک نظر بچا منی چونکه یمین دی، او یا مزاحن نظر منی چونکه یمین دی، نو معتبر بئی. شرط دانه دی، نو مطلب داره چې دانه د زوریده سی وای دا پکې شرط نه ده چې رضا منی نظر منلی، او دا پکې شرط نه ده چې ټوکو کې نه منلی، دواړه معتبر دي. بهرحال تاسو د سی وګڼئ چې بس دغه درې شرایط دی، عاقل بوي، بالغ بوي، مسلمان بوي. به کوم شي نظر منی داغه متعلق شرایط. اول دغه کار به شرعا موجودیدل ممکن وي. یو سړی وایي چې ما ازما نظر دی زب اسمان ته خېجم، اوس دا ټیک نه ده. داسې وایي یو سړی وایي زب په ما باندې د شپې روجا نیول لازم، د شپې خو روجا شرعا وي نه، نو ممکن نه ده د دې موجود، دا نظر غیر معتبر دی. دویم نمبر برحال اول شرط دا شو چې دغه کار به شرعا موجودیدل ممکن وي، د کومې چې نظر منلی دی. او دویم چې دغه به د عبادت د قبیلې نه وي، عبادت به وي دغه کار، نو که څوک د معصیت نظرو منی نه به وي سي. او دریم نمبر عبادت بم عبادت مقصوده وي، لکه مونځ وغیره. نو که یو سړی د اودس نظرو مني، نو اودس خو وسیله د عبادت ده، مقصودی عبادت نه دی. دغه شان د غسل نظر دا صحیح نه دی. او څلورم نمبر کچری د کوم شي نظر منلی دا مال وي، نو دای په ملکی. اوس د بل چا په ملک مال دی، الک پلان کې کار کوو شو، دغه مال به په ما لازمي زبې صدقه کوم، نه خود ده نه دی، نو په ملک به ښه. او یا کم از کم سبب ملک ته اضافت وکي، که چېرې د دغه مال زه مالک شوم په ما باندې لازمه ده صدقه کوم، به بیم صحیح ده. بهرحال یا به په ملکی یا به سبب ملک ته اضافت وکي. سبب ملک داسې دی که چېرې دا مال ما واخیستو، نو اخیستل سبب د ملک دی، ښه داسې وایي. ملک ته اضافت وکي که چېرې زه مالک شوم، سبب ملک ته اضافت وکي که چېرې ما واخیستو، او یا برای راست ملک و. پنځم د کوم شي چې نظر منی د کوم عبادت، دا به د مخکې نه فرض یا واجب نه، ځکه نظر زیات نه زیات یو شی واجبوي، نو هغه مخکې نه واجب دی یا د مخکې نه فرض دی. زه به ماسپښین مونځ کومه، دا خو هم پې لازم دی. شپږم نمبر چې دغه شی منظور به معصیت لذاته نه وي، لکه قتل وغیره. اوم نمبر چې د کوم شي نظر منلی دی، دا د داسې وایي د یو مال د صدقې نظر یې منلی، نو که څوک د معصیت نظر وکړي، نو دا به د معصیت لذاتي نه وي، لکه قتل وغیره. او اتم نمبر چې د کوم شي نظر منلی دی، دا د داسې وایي د یو مال د صدقې نظر یې منلی،
نو دغه شی منظور به د ملک نه زاید نه وي د امام باندې 10,000 روپۍ لازم صدقه کوم به د سره 15,000 روپۍ جب کې دي دغه زیاتی کې 15,000 روپۍ د ملک نشته څنګه چې مخکې او شرط بیان کو خجی دا و شرایط شو به رکن یعنی کوم صيغه چې دا غي شرایط نو جب سره به باقاعده پاغه باندې تلفظ کوي او یا خط وکړلو خط د نظر وی لیکل بما باندې دومره پیسې لازمي صدقه کوم به نو پدې کې به نیت ضروری دی نو یا خو به جب باندې باقاعده وای نیت پکې نه دی ضروری ځکه خو به صریح دی صریح کې نیت له احتیاج نه وي او یا به لیکي نو لیکلو کې به نیت له احتیاج تره همدغه شان ګونګې چې اشاره کوي د نظر د لزوم د بارکم اشاری نو باغې منعقد کی او په کلام کې به بلا ضرورت څه فصل نه راغلی ما باندې مونږ او به غلې ولا مناسب قلاري قبل لګي ما لازم دي نظر دې رسي وي دله به اعتبار نه وي همدغه شان ان شاء الله به ور سره متصلا نه ویلي خرازي ورلم الف النظر المطلق نظر بدو قسم لري مخکې تعریف نه معلوم شو کله مطلق وی شرط پورې نه وي معلق او کله معلق وی شرط پورې معلق وي نظر مطلق ته منجزم وي ومن نظر نظرا مطلقا فعليه الوفاء به ابي ویل په ما باندې 2 رکعاته د نظر پته ور لازم بس کوي به یو چيله صدقه کول باندې لازم صدقه کوي به روزه یاد کړل څه چمو وان علق نظرا بشرط ذم فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النظر شرط موجود شو اوس په نفس نظر باندې وفا کوي تاسو ویږي موږ ماده ویلی و 81 نمبر المعلق بشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط اور سره دا قاعدم ذهن کې کینه وای چې کله نظر مطلق کو نو بدغه وخت د لزوم ولا صيغه به کې ضروری ده ارجبه کې د لزوم کې میسیغي او کله چې نظر معلق کو نو به کې د لزوم صيغه نه ده ضروری الکه کدا مریض می الله روح کو نو بما معنی حج نو وسوګر لازم نه دی ویلم حج په لازم شو کدا مریض می الله روح کو 10,000 روپۍ به صدقه کومه لزوم صيغه به کې نشتم نظر دی او کاسي وی 10,000 روپۍ به صدقه کومه نو دا نظر نه دی 10,000 روپۍ صدقه کول ربانه لازم د الله د پاره اعلی نظر دی پوه نه شولې په خجی ورسره یو مسله ذکر کړی تاسو ته لغو کېږي دلته ویل کڅوک او ان علق نظرا بشرط فوجد الشرط موجود شو فعليه الوفاء بنفس النظر نفس نظر کې وفا کوي کوم شی یاد کړی مقبه پوره کوي بل څه طریقې نشته امام محمد رحم الله رای دا تاسو ماته متوجه شي د کوم شی نظر منل غد و قسمي یو دا د سی وایا کوم شرط چې ذکر کړی غد و قسمي یو شرط داسې دی چې هغه والی چې ودی شي لکه کدا مریض دی ازما دی مریض ته الله شفا ورکړه نو اوس والی چې شفا ورته وکي نو په ما باندې یو مې شروجي لازمي دلته اتفاق دی د ټولو چې مریض ته شفا ملاو شولا نو په نظر به وفا کوي یو مې روجي به لازمي بل هیڅ طریقه نشته پوه شوي کنه به حق دا روجو نیولو نه معذور لکه څنګه چې سړی د فرضي روجو نیولو نه معذور وي نو خو به فدیه وي خو بهرحال بل څه طریقې نشته توجه او به کچری یو داسې شرط ذکر کړو چې هغه غوښتل چې ودی نشي مثلا کچری ز سینما لاړه مطلب دا چې نه به زما ګناه کار دی نو په ما باندې یو مشروجي لازمي او به سینما لاړه دغه شان بل یو کارو چې د مقصد دا چې و نشي او کار وشوتي نو وس د امام سے مسلک دار دل تم زړه مسله دا اول راي د امام صاحب داوا یو مشروجي یادی کړي 1000 روپۍ صدقه ده کړي یعنی کوم نظر یې منله باغی کې وفا کوي امام محمد رحم الله وینه بدی صورت کې ک بنظر وفا کوي ټیک ده
د دویمه مسله کې او که چېرې د یمین کفاره ورکړله هم کار وشو ځکه دا یمین دی دغه کار نه کومه کرانه وشو نو په ما باندې به یو مشروجي نو به تې وشي امام محمد رحمه الله وکړي یو مشروجي نیسي او که د نظر د یمین کومه کفاره دغه ادا کوي امام صاحب هم دې قول ته په اخره کې رجوع کړی وه نو اوس دا مفتابي رایې دی اصول فقه کې هم ذکر دی کتابونه کې تاسو ورسېدلی بهرحال شرط په څو قسمه شو دوه یو هغه چې غواړي سړی چې ودي شي کار نو که وشو به وفا بالنذر لازمه ده او یو داسې کار او داسې شرط چې غواړي چې ونه شي او وشو نو په دغه صورت کې یمین دی ښه یو شی به نو لازم او په ځان لازم کو دغه ته یمین وای کنه نو غیر واجب په ځان واجبول دا داسې ده لکه یو مباح کار په ځان حرامولو ځکه مخکې ترک مباح او وسې ترک حرام کو په ځان دغه ته یمین وای کنه تاسو ورسېدلی وګورئ نظر معلق میں صيغہ التزام ضروری نہیں برخلاف نظر مطلق کے فقہی قواعد کیوں وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن ذلك فعليه الوفاء بنفس النذر لدين رجوع كذا وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ودا مفتا به رائے ده دلته ازمنګ غزړه مسله را مات کیږي تاسو ماته لګ متوجه شئ دلته کې وسلې وي کداغه کار زمانه وشو نیکو مکرانه وشو د یو کال روجي ر باندې لازم یو به تر نه وشي نو دلته امام سب دغه رائے ده امام محمد رحم الله هم دا رائے ده یعنی مفتا به ده دیو د اختیار دی کې یو کال روجي نسی په نظر وفا کوي او کدري روجي نسی کې چری مالی عبادت مانی کفاره مانی طاقت نو هم ته اختیار دی درې رجوع کې او یو کال رجوع کې حالانکه مخکې مسله ویلی و چې کله دوه احکام وي او یو کې یسر وي بلکې نه وي نو به حکم دار کوم چې یسر دی کوم چې اقل هغه متعین وي اختیار باندې وي دلته څنګه اختیار دی تاسو پوه نه شولې نو جواب یې دا دی موږ ورسره یو بل مسله ذکر کړې و چې جنس د دوړو یو وي دلته به تور روجین جنس یو دی خو یو د کفاره په تور دی دا سزا ده خیالم دی کنه اول عبادت دی ها بس دمه کافی ده جنسی د سبب په وجه بدل دی یو کې نظر دی او بل د عام کم قسم دی حقیقی هغه کفاره ده رضی الله يولسم نمبر عنوان شروع في بيان المحلوف عليه وهو انواع كثيره دي ګډیر انواع دي تقریبا شپږ دیرش مسائل را ذکر کړي سبب د هدايه د محلوف عليه د بار لس ابواب منعقد کړي دي دا فصل دا باب د په دخول کې او دا باب د په رکوب کې او دا په لبس کې د پلان کې لس ابواب منعقد کړي دي نو دلته دی شپږ دیرش مسلې تقریبا ذکر کړي او څه ورته کا شروع في بيان المحلوف عليه وهو انواع كثيره الحلف على الدخول والكلام واللبس والركوب اول مساله دا يوصلي لا يدخل بيتا فدخل الكعبه او المسجد او البيعه او الكنيسه نانس کیږي وجه سره مولي سه وجه دا د ذکر د بیت کړي دي دا د عربی خبرې دی او بیت ویل کی هغه شی ته چې د شپې تیرېدو د بارا جوړ شوی او مسجد دی یا بیعه او کنیسه د يهود او د عیسایانو عبادت خانه یا کعبه دا د شپې تیرېدلو د بارا نه دی جوړ شوی نو نه هانس کیږي موږ یو قاعده ویلی و چې شرعي معنی کې لغوي معنی چې دا معتبري نغدل تدخل لأن البيت أعدت للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها نبي كعبية ومسجد تهم بيت ويلكي كان بيت الله ويجي مجازا دي او قانون او قاعده ده چې الاصل في الكلام الحقيقه يقول سم ما دوا او اصول فقه قاعده ده چې کله حقيقي معنی مستعمله متعارف وي نبه مجازي معنی ته ضرورت نشو کولای دلته حقيقي معنی مستعمله متعارف ده نو
ومطلق الاسم ينصرف الى الحقيقه یا ينصرف الى الحقيقه مطلق اسم حقیقت تولینو حقیقی معنی دلته صحیح ده موږ پښتو کې کوو یو سړی وي قسم دې کمره کې با کمرې ته بنه داخلي کما نظم په عرف کې مسجد عیسایانو يهوديانو ګرځي او د غشن کعبه د غنور کوم شي نه دي دیتا کوټه کمره نه ویلې کیږي نه حادث کیږي او قسم دارومدار قاعده را روانه ده دا ټول په عرف باندې دي موږ به پښتو کې بیت کوو کا مخکې راځي دویمه مسله ومن حلف الله يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنس یو سړي ویلي قسم دې خبرې باندې کومه او به په مونږ کې تلاوت کو حانس کیږي کنه وای نه حانس کیږي او کله مونږ نه باریو کې هدايه کوي به حانس کیږي همدغه شان ویلي قسم دې خبرې باندې کوم په مونږ کې تسبیحات ویل او ثنائی ویل او غیره څه چم دي نو تکبیرات ویل حانس کیږي کنه نو صاحب د هدايه وای کې په مونږ کې ویل نو نه حانس کیږي او قدمون نباری ویل حانس کیږي دای ورای ذکر کړي به اور بصیرو سو ذکر کړي چې مفتابیه او وقیل سره ذکر کړي خو علما ول ترجیح ور کړي وقیل سره ذکر کړي چې بعض خلک وي بهر حال نه حانس کیږي که قرات مونږ کې وکړو او قدمون نباری وکړو تسبیحات مونږ کې وکړو قدمون نباری وکړو نه حانس کیږي وجه څه د عرف کې دغه تقاری ویلې کیږي دغه ته مسبح ویلې کیږي متکلم ورته نه ویلې کیږي والعرف في الشرع له اعتبار شرع کې عرف له اعتبار دی خصوصا یمین کې عرف له اعتبار دی دغه مفتابه رای دا قرات کول سره نه حانس کیږي بونس کې دمون نباری تسبیحات سره ومن حلف الله يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنس وقيل في عرفنا لا يحنس في غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا هم دا مفتابه دا لأن القراءة في الصلاة ليست بكلام نبي لس عرفا هم دي شرعا هم ندي عرفا هم ندي شرعا هم ندي عرف کې وتسوق متکلم نه وي شریعت کې ندي نبی له سلام فرمای ان هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دغه دې صلاحیت نه لري وانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن مخکې راځي په دې عنوان کې درېمه مسله توجه جي ومن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزه في الحال لم يحنس یو سړي ول قسم دې کمی کپڑے چولې دي چې دا به بیان چوم او دا کپڑے فورا ویستلې لقمان واسکټه چولې او قسم دې دا به بیان چوم فورا ویستلو نو نه حانس کیږي دلته وای امام ظفر رحم الله وی حانس کیږي ځکه چې دا کله ایستو بده کې لک ټیم لګیدل او کنه نو دومره ټیم کې شرط موجود شو نه بیا چوم دا چولې دي خو زمون امامان ورته وی ګوره قسم خلق د دې لپاره خوري چې باغی وفا وکي حانس نشي نو عادتا عرفا د دومره ټیم ورکول ضروری دي دا به مستثنای چې هغه کزان خبري کول شي کنه حانس پکې نشي نه غدار چې فورن کپڑے وباسي دومره ټیم ورته افوي تاسو پوهیږئ همدغه مفتابه راي ده اور بسې بل مسله یو سړي ویل زما په دې دابه نه سورېګم او حالانکه سور دې فورا ته کو شنه حانس کیږي په دې دوړو مسلې کې توجه جي که فورا یې کپڑے ویني استلې فورا دابې نه کوز نشو سوارینا نو په دې دوړو صورتونو کې به حانس کیږي وجه تاسو دا وښی ومن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزه في الحال لم يحنس وقال زفر يحنث لوجود الشرط وإن قل اگر کلک دے ولنا ان اليمين يمين چې توقد للبر دا خو دې لپاره مناقض کول شي چې سړی به ځان بری کی وفاء کی نو فيستثنى منه زمان تحققه دا شان هدايه کی دي وكذلك اذا حلف لا يركب هذه الدابه وهو راكبها فنزل في الحال لم يحنس ورسره پنځمه مسله وان لبث ساعه حنثا دې دوړو سره ولګو لګ ټیم به کې سر شو حنس وي
تاسو یو قاعده ته وخت شي ونیسه افعال په دوه قسم دي یو هغه فعل چې هغه ممتد وي ایو هغه فعل چې غیر ممتد وي فعل ممتد چاته وي ان كل فعل يصح قران المدة به فهو مما يمتد هر هغه فعل چې قران د مودې ور سره صحیح وي الکه یو ګنټه می مزل وکړو یو ورځ می کپڑے چولې وي 2 ورځې می چولې وي نو قران د مودې ور سره صحیح کیږي کنه دې ته ویل کیږي فعل ممتد او فعل غیر ممتد غیر ته ویل کیږي چې قران د مودې ور سره نه صحیح کیږي لکه خروج خو خبر کبار بشو کردن نه دکړدن نه بي دغه شان دخول دیو سره قران د مودې نه صحیح کیږي بهر الافعال په څو قسم شدوا توجه اهم قاعده وایو یو فعل ممتد بل فعل غیر ممتد به قانون داده چې کله فعل ممتد وي پاغي کې دوام لره حکم د ابتدا وي او کوم چې فعل غیر ممتد وي الته دوام لره حکم د ابتدا نوي پوه شوي بي لباس او رکوب دا افعال ممتد دي نو بده دواړو کې دوام لره حکم د چا دی ابتدا دی نو که کپڑے فوراً ویني سلی دا بین فوراً کوز نه شو ګوي ابتدا اني کپڑے واچولې ابتدا نه بدا بسور شو نو هنس بشي تاسو پوه شولې نور مسلې را روانې دي البته فعل غیر ممتد وي نه کې به حکم هم دغی چې ډایرک واپس کار وشي لکه دا هدايه کې مسله ذکر ده یو سړی په خزه باندې سور دی او شی پکې هم مزیدار ور کړی دی بیخي ابه وای کچری دا ما وته کړل نو فماري طلاقي نو څه حکم دی وته نه یادوم دواړه بیل مسلې وته میکړه یو شی دی او که بدی کې مې ور داخل کو دا بل شی دی بهرحال دومره تفصیلا هدايه کې نه د غزي ته ما نو کچری دخول مسله وا نو چونکی دخول فعل غیر ممتد دی نو الته چې ترڅو رئیسلنی او به بکینی وردن نکړي هنس کیږي نه او کچری د وته مسلې نو وته فعل ممتد دی ټیم په لګي نو الته به دوام لره حکم د ابتدا دی به بکی پروتو نو به هنس کیږي دا قصې دی وره فقها ورته ذکر کړي تاسو ورسېدلې لاندې مزیدار لیکلي تاسو ګوري الاصل انما يمتد يعطى لدوام حكم الابتدائي وما لا يمتد فلا يعطى لدوام حكم الابتدائي فيحنس في الممتد بالدوام كما يحنس بالابتداء فقط ثم الفرق بين الممتد وغيره أن كل فعل يصح قران المدة به فهو مما يمتد كاللبس والركوب والسكنى وكل فعل لا يصح قران المدة به فهو مما لا يمتد كالدخول والخروج خجي بنځه مسلې تر اوسه وشولې شپږمه مسله ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا دراله لم يحنس بالقود حتى يخرج ثم يدخل یو سره په کور کې دی او وای کچری دی کور تر داخل شوم نو مثلا خزه می طلاق غلام می آزاد یا قسم دې کور ته بنا داخلي غما او به قلار ناس ته غپی ولي نه هانس کیږي تر څو چې وته نه یو بیر داخل شوی نه ور دلته فعل غیر ممتد فعل غیر ممتد کې دوام لره حکم د ابتدا نوي ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنس بالقود حتى يخرج ثم يدخل لأن الدخول لا دوام له وإنما هو انفصال من الخارج إلى الداخل وليس المقصد دخول تم ترول دا دخول ندي وي بيولا دلیل ذکر کړي عرفي وي ته ګورې نه یو سړی که یو کور ته داخل شي د جمعرات په ورځ او به جمعې ورځې پوری وي نو دا څه نه وي چې زه د جمعې په ورځ داخل شوم دوام در ابتدا حکم نه ورکي بلکې څه وي جمعرات پر ورځ باندې خیال هم نه کنه او کپړو مبارک جمعې پر ورځ مې مچولې وي حالانکه جمعې پر ورځ نه دی وزارت د ورځې نه شروع ده هلته دوام در حکم د ابتداوي به که داخل شو راکبانو هم حانس کیږي د ویلو قسم نه به داخليږم نو که راکبان داخل شو هم حانس دي لکه دلته کې مطلق دخول دی نو هغه به هر صورت موجود شي شد موجودی کی جزا برازی او کماشین داخل شو هم حانس کی او توجه جی
چا په ولي کې خود کور دې ور داخل کو نو کده وته امر کړو نو به مهانس کیږي دا وته امر کړو ځکه حکم نسبت امیر ته کیږي نو فإنه يحنس او کچری چا بزور ور داخل کو او دو تامر نو کړي چې ما ور داخل ک بولی کې نو ور داخل کو بین هانس کیږي د خبرې د لغو کې دي وان ادخلها مكرها لم يحنس ځکه وځه خو داخل نه دي دا هو مدخل له مخکې موږ یو مسله کړې و که تاسو ذهن کې پرونی سبق کې کې محلف علیه فعل حالف وکي مکرهانی وکي کنه هم هانس کیږي د کور ته بنه داخلي غما او چا تمنچول بسر کې خود را اول زه داخلي غو داخل شو نو هم هانس کیږي لاس نه ونی و بزور رخکلو غور داخل شو هم هانس کیږي او دلته مو ویل کچا بولی معنی سور کو بزور باندې دوت امر نو کړي بلکې دای کې دا مسلې لیکلې ده کبولی معنی چا سور کو او دوت امر نو کړي اگر کزړه کې راضي او جوړ داخل مې دي کې به هم نه هانس کیږي وجه سره مولي سب ګورم الته ویلو محلف علی فعل کې څوک کی کارنګي و کې هانس کیږي خو چې وی کی کنه نو کول دادی چې خپل ور داخل شي خپل دخول عام ده په خپل رضا ور داخل شي څوک بزور ور داخل کی خدا د خپل داخل شي او دلته محلف علی فعل د نه دی کړي که بزور څوک داخل کی او په راضی نه امر یو تنی کړي راضی نه امر یو تنی کړي ولی دا خو بولو زور کړي دانه داخل شي ول چې داخل کړي فرق باندې پوه شو لګنه نو هغه مسله کې داخل شوی د خپل دی روان دی خپل ور داخل شو او دی کې بولی چا کې نه ولې ور داخلي کو دغه کې فرق شو نه کې داخل دی او دی کې مدخل دی داخل نه دی فتاوی عثماني کې دلته غلطي شوی ما ورته ورلګلی مو هغه مسوال هغه کړی دی او جواب یې دی او تلیکړی دی حوالی ذکر کړی نو او د تفصیلا خبرو ذکر کړی چې چل به کړی چې شی ټیک نه دی خطا شوی دلته تاسو پوه شئ کنه وګورئ ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرا دا خوش اچھا ایدی کی وجه زیفات شولا یو سړي ویل کور ته بنه داخليږي مې یو خپل ور داخله کړه او بلې لانه ده نه هانس کیږي ځکه به یو خپې داخليدل سره عرف کې څوک داخل نه حسابيږي نو سم لا خارج دي او که صرف سری ور داخل کو نور بار دي نو به هم نه داخل تر څو چې قدمونه نه داخل کړي عرف کې دي ته څوک دخول نو وې د خو سرخ کار کول وای سر می ورخ کار کو اگر چې سرخ کار کول موږ عرف کې عام دي هرګي پلان کې تلک سر ورخ کار کوم معنا دا ورزم داخلي غو خو بهر حال داخلي دل سرخ کار کول د نه دي عام مخ راځي وما مساله ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنس اول دا ربي خبرې کوم یو سړي دار یاد کو دار کور ته ویلې کیږي دار هغه زیته ویلې کیږي چې هغه کې کمرې باغی کې باور چخانه باغی کې لټرونونه میداني دې ته دار وای نو یو سړي القسم دې دار ته بنه داخليږم او غیر معین دار دی ښا مطلق داری ویلو نو به یو کور ته ور داخل شو چې هغه باندې ټوله ورزدلې سډاک ته جوړ شوی کندر نو به نه هانس کیږي وجه سره مولوی سے وس عرف کې دغه دار نه دی کنه نو څنګه دار نه دی جی من ویلی الوصف في الحاضر لغوا وفي الغائب معتبر دا قاعده ویلی و 64 نمبر ماده وا شرح مجلد کې 65 او داریت چیرې دا وصف دی او د وس غایب کی ذکر کړي دی نکره ده نو وصف له اعتبار وی چې دار وو اور داخل چوانس کیږي به اوس خدای نه دی اوس خاصه میدان دی کندر دی په نه شولې او کچري معرفه ذکر کړل دی دار ته بنه داخليږي نو په دغه صورت کې الوصف فی الحاضر لغوا نو څه ته اشاره کړې ده کنه ما غله به اعتبار یو غزیره ک کور اوران شور داخل شو به مانس کیږي دا که وصف داریت له اعتبار نشته کا بادی ویو ک نوی او به صاحب دې هدايي فرمایي چې دار عربی کې کوران وی مرتوی او کوران نه مرتوی دواړو ته وی او به وی شهادت به اشعار دا شاعرانو اشعار بدی معنی گواہی ورکی دواړو ته ویل کیږي دار خامره او عامره تاسو پوهیږئ ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنس
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد من هدمت وصارت صحراء بها نسکیږي. هذه الدار ویلې معرفه ده. اوس راځي پښتو ته. یو سړی وایي قسم دې کور ته به نه داخلېږم. زموږ په عرف کې چې تر څو آبادي وي نه تر هغې ورته کور وایي، او چې آبادي نه وي ورته څوک کور نه وایي، بیا خو ته کنډر وایي. داسې ده که نه ده؟ نو زموږ عرف کې نه حانس کېږي. او باقاعده یې دلته لاندې یو ځای کې لیکلي هم دي چې د عرف هدایت کې لیکلي تاسو هره زمانه کې دي، خصوصا په یمین کې عرف ته کتل کېږي. لا ينکرو تغیر الاحکام بتغیر الازمان. اتدرشم مادم ویلي وه وجه سره لأنه لما لم يعين الدار نو كان المعتبر في يمينه دارا معتادا دخولها وسكنها إذ الأيمان محمولة على العادة. دا ثابت را لك. ومن حلف اچھا دغه باره کې لیکلي لا يدخل هذه الدار کې چورانه کور داخل شو به مهانس کیږي ځکه هذه الدار کې وصف له اعتبار نشتا، او قبل کور به جوړ کو به ور داخل شو به مهانس کیږي. نهم ومن حلف لا يدخل هذا البيت. اوس بیت کمرې ته مسله رااله. نو دلته معرفه او نکره هدايه کې دواړه ذکر کړي. دلته صرف معرفه ده. تاسو لږ بر وګورئ. قسم دې زبدي کمرې ته دی خاص کمره ده کې هاذا البيت ته باندې داخليږم. به کمره ورانه شي ور داخل شي به نه هانس کیږي. ته به چرګ دلته هو وسب حاضر کې دې پکار د لغ ودی شي ته ورته وی چې نه جی کوم لغوي معنی د علم اعتبار شته. هغه دینم قوي قاعده ده، قوي اصل ده. نو چې کله کوټه وران شي کنه اسې میدان شي به وته څوک په عربی کې بیت نه وي. مونږ لا پښتو ته نه راغلي، عربی کې وته نه وي. حتی قبل به جوړ شو ور داخل شو کنه به هم نه هنس کیږي. ولې دا هغه کوټه نه ده. او که مطلق بیت ویلي نکره او به ورانه شو ور داخل شو غزه ته ورله به هم نه هنس کیږي. دلته دواړو حکم یو دی. وجه سره عرف کې چې کله دیوالونه وی چت وی الا بیت وی کم از کم دیوالونه چې وی عربی کې، او چې دیوالونه هم نه تشکندري نو که هاذا البيت وی او که بیت وی په هر صورت به بیت نه دی نو به نه هنس کیږي. تاسو ویږئ نو یو قاعده د عرف والا ده چې عرف له اعتبار ورکو. اوله قاعده الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ده. نو دغه الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ماده وی چې هاذا البيت ویلې دی کنه بیتن نو کبه صرف کندرو مهانست شي. عرف وی چې نه دی هانس نو عرف چې دا غالبي عرف له اعتبار دی. العاده محکمه. تاسو پوه شئ. نو دغه شان کله کله به موږ له بده مادو بده قاعدو کې تضاد مخې ترازی به چې کوم قوي ماده قاعده وی غیله به اعتبار ورکو. پښتو تراشي پښتو کې چا ویل هدايه کې ورسره لیکلي کچري چته نو دیوالونه او ور داخل شو بهم بیت دی چونکی بده کې مشپه کیږي بیتوتت نو بهم هانس کیږي. زمونږ عرف کې پښتو کې یو سلوي قسم د کمرې ته بنه داخليږم نو که دغه کمره یاد کړو که مطلق کمره یاد کړله نو که به دیوالونه ارڅ ختم شوی وره نو عرف کې به هغه د څو کمره نه وي نه هانس کیږي. حتی زمونږ په عرف کې دا بل مسله د عربی نم بدله ده که چته نو به مو ته څو کمره نه وي دغه به ور داخل شو نه هانس کیږي. کمره او تفسیر په هغه صورت کې وي چې کله جوړي الکه کمره شروع کړي دا نو کې لا دیوالونه نه متخلق کمره وي دا زما کمره دا دغه له اعتبار نشته. دا هم مجازن وي په تعویل لما يقولوا باندې کا وګورئ. ومن حلف لا يدخل هذا البيت فدخل بعد من هدم لم يحنس وكذا اذا بنى بيتا اخر فدخله بهم نه هانس کیږي هدايه کوي. او وجه لزوال اسم البيت لانه لا يبات فيه حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنس وبها نسكي. الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديمه. خجي نهى لسم وسلام ومن حلف أن لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنساء. تاسو لك برو غوري یو سړی وي
دلته الحلف على الكلام شوکا الاضافه للنسبه انتهي اهم مسله د عرف کې ډېر واقع کیږي. هدايه کې درې شي ذکر کړي. یو سړي ویل قسم دې د زید د خزې سبا خبرې نه کوم. لقمان زین کې کینه و متعینه خزې نه د یاد کړي. هغه دوه درې خزې دي. یو د زید د ملګری سبا خبرې نه کوم نه سره ملګری کړي متعین ملګری نه دی یاد کړي. دفاع د زید د غلام سره خبرې نه کو متعین غلام نه دی یاد کړي. درې په دې صورت کې د زید یو خزه واغه ول طلاق ورکو ادور سره به خبرې وکړي نو به نه هنس کی تاسو ورسېدلې د زید ملګری او د زید سره دښمنی جوړه شو ملګرتوب به ختم شو به ول خبرې وکړي نه هنس کی غلامی چې وغه آزاد کو ګره درې وړ غیر متعینو او به ول خبرې وکړي نه هنس کی وجه څه د مولسم دلته خزه د زید چې دی غیر معینه او غلام د زید چې دی غیر معین ودرېګنو خو بنه درسي او ملګری د زید چې غیر معین یاد کړي دي نو مقصود دشمنی د زید سره ده ښا تاسو وایي مقصود دشمنی د ملګری خزي غلام سره نه ده کني معرفه به ذکر کړي وي دغه خزه یادو مدغه غلام یادو مدغه ملګری یادو لہذا نه بهانس کیږي تاسو پوه شولې او کچری معین ذکر کړي د زید دغه خزي سره خبرې نه کوم دلته راغي بیان دي د زید دغه ملګری څه د سره خبرې نه کوم نو په دې صورتونو کې اتفاق دی ک طلاق ورکو دغه خزي سره خبرې وکړي متعین سره هانس کیږي وجه سره دلته خو زید سره تعریف د بار ذکر کړي زید خزه سره د پلان کوي تعریف د بار ذکر کړي اگر چنو می مانخلی او د ملګرتوب کې زید چې تعریف د بار ذکر کړي نسبت یې ذکر کړي ملګری د زید چې وی بجنی خلک نو مرادي هم دغه ملګری دی نو په دغه صورت کې ملګرتوب ختم شو خزه طلاق ورکړي او خبري وکړي به هم انس کیږي. غلام مبارک خلق به علماء اختلاف کړي دي کماین غلامیت کړي وګورئ ومن حلف لا الله يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنس کیږي با دا کوم صورت دی هذا اذا كان اليمين على زوجة معينة مشار اليها بين قال زوجة فلان هذه دا ورسره ویلي حتى دی خزله د طلاق ورکو د بل سلی سره نکاح وکړل او به ورڅ خبرې وکړلې اشاری په صورت کې به مانس کیږي. مخکې راځي یو لسمه مسله ومن حلف الله يكلم عبد فلان او لا يدخل دار فلان فباع فلان عبده او داره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنس وليس بديت وسوكيدي يسري لا يكلم عبد فلان غلام یاد کړي یا دار فلان یاد کړي چې دې ته بنور داخلي کوم نو هغه غلام خرڅ کو او داري خرڅ کو او دې سړي به دغه غلام سره ول خبرې وکړلې یا دغه دار ته ور داخل شو چې کومي خرڅ کړي دي نو هانس کیږي بکنه وینه هانس کیږي وجه سره مولي سب څوک د دار سره دښمنی نه کوي او نه د غلام سره دښمنی کوي دښمنی د دې چې څوک مالک دی دغه سره د غلام او د دار حتی که چری دغه سره دار زیدی ویلې دی غلام زیدی ویلې دی که زید دا کور خرڅ کو غلام خرڅ کو زید بل کور تلاله غیر ته ور داخل شول هم هانس کیږي ځکه مقصودی داری مسکونه د زید دی او قبل غلامي واخصل هغه سره خبرې وکړلې به مهانس کیږي او کم کور کې او خرڅ کو کم غلامي او خرڅ کو بدغه ډول صورتونو کې ورسره خبرې وکړلې کور ته ور داخل شو غلام څخه خبرې وکړلې به مهانس کیږي تاسو راسي ومن حلف الله يكلم عبد فلان او لا يدخل دار فلان اضافه للملك فباع فلان عبده او داره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنسن هانس کی نار شیخین قول له امام محمد رحم الله فرمای او هانس کیږي او قیاس کوي علی صدیق فلان و زوجته باندې ولهما ان امتناعه من كلام العبد لاجل مولاه خلم دې کنه مولا د وجه نه دي
وکذا الدار لا تعادى ولا توالى څوک دوستی یا دشمنی د کور سره نه کوي کور والا سره کوي. 12 مسله وإن حلف الله يكلم صاحب هذه الطيلسان فيعلان يا طيلسان فيعلان فباعه ثم كلمه حنسا. وليس بيوسري والقسم دي تدغ طيلسان ولا سرب خبرنا كوما طيلسان ولا طيلسان خرص کو خبري ور سره وکړل به مانس کی ذکر طيلسان نسبت چره صاحب هذا الطيلسان دا د تعریف د پاره دی نوري مراد غزاد دی د چا دشمنی د صادرو یا د کپړو سره نه وی یا د ټوپو سره ټوپي والا کپړې والا سره دشمنی وی حتی کداغه طيلسان چا واخستلو ا مشتری سره خبرې وکړل نه انس کی ځکه اعتبار طيلسان لره نه دی تاسو پیږئ کنه او که تاسو سره ماده ولګوي چې الوصف في الحاضر لغوا هذا الطيلسان ویل حاضر دی او وصف په حاضر کې لغو وی رسیبی څو ماده څلور شپېتما وإن حلف الله يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنسا لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا لتعريف الطيلسان ولهذا لو كلم المشتري لا يحنس دام ويل او دا طيلسان چې دې کنه ګوره دا صرف مثال له صاحب هذه الدار ویله و صاحب هذه الثوب ویله منقه کمې ده لأن الإنسان لا يعادي لأجل الدار وغيرها تیسره پوجا چا سره دشمنی نه کیږي بلکې او د معنی د وجه نه چا سره دشمنی کیږي چې هغه باغ کې ذاتی موجود وي به طيلسان چاته ویل کی وي قلنسوه مدوره دا ګول ټوپي وي تورا او د امامي د بره خلک چی او څوک کوئی صادر تم وي مخکې راځي خاص قسم صادر دي 14 نمبر مسألة وكذلك إذا حلف أن لا يتكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنسا الګر دې ځوان سره خبرې نه کومه بیا غزوان بډا شو خبرې وسره وکړلې حنس شو ولی دا ویل شي چې الوصف بالحاضر لغون پوهیږي په دې معنی نو وصف حاضر کې لغو دی البته ولې چې تاسو لږ متوجي شي هذا الصبي کی ویل همدغه شان هذا الصبي عالم دی لا یوسره وی قسم دې دې ماشوم سره به خبرې نه کوم اما شوم ځوان شو یا بوډا شو خبرې وسره وکړلې به مانس کیږي دې دوړو مثالونو ته اصول فقه کې مجاز ویلې دي پوهیږئ بدی څنګه مجاز دی حقیقی معنی هذا ذات دی او شاب صفت نو حقیقی معنی مرکب د ذات او وصف نه هذا ذات او صبي صبا د دې دوړو نه حقیقی معنی مرکب را ذکر د کولې کړي دی او د دوړو مثالونو کې موږ ذات مراد کو که شمولیت ختم او ماشومواله ختم او بډاواله کې خبره وکړې مانس کیږي نو موږ جز معنا خستلې ذات ذکر د کل مراد تر نه جز دا کوم معنی دا خو مجاز دی تاسو خبرو پیږي کنه نو اسامي کې بنځه محلونه کې حقيقي معنی متروک وي هغه یو العرف او د عادت فوجه معنی تترك الحقيقه بدلاله العرف قد تترك الحقيقه عرف او دلاله عرف د دلاله د وجه حقيقي معنی متروک ده خود دلته حقیقت دا دی چې دلته شریعت د وجه حقیقي معنی متروک ده تاسو ماته لغو کې دی ښا الته به اعتراض دا کړی د تر اوسه پورې مې سیول فتح خو پوه شوي کنه اعتراض به دا کړی دی چې تاسو وایي چې دلته حقیقي معنی متروک ده مجازي مراد ده د څه ضرورت دی عرف کې قاعده ده چې وصف په حاضر کې لغوي نو حقیقي معنی هم صرف ذات شو نو دا خو مجازي نشو له صرف ذات هم واقعستلو که بډاو ما غزاد موجود دی او که ماشوم په قسم کې مزوانو بډاو ما غزاد موجود دی دا مجازي معنی شو لکه حقیقي دا حقیقي د مجازي او ته څنګه وي نو وک شورته ولې مسله دا قاعده دلته نه چلوخه چې الوصف فی الحاضر لغون وجه دا
اصل کې وصف په دوه قسمه دی دا قاعده دومره لګه نه د منګه مادو کې پوره بیان کړو یو وصف هغه وصف وی چې داعی ال الیمین وی چې سړی دغه وصف په قسم کولو باندې راوباري دا صفت پکې راځي کې قسم وکړو او یو وصف هغه چې هغه داعی ال الیمین نوي وصف سړی په قسم کولو باندې نه راوباري تاسو ورسېدلې څو قسم شو د وصف دوا ټول فقهاو ذکر کړي به کوم وصف چې داعی ال الیمین نوي لکه هذه الدار دار سره وشاته دشمنی نوي چې دغه بوجه قسم خوري دا ضرورت چې کوم وصف یا بیتوتت کوم وصف دی دا داعی ال الیمین نه دی تاسو پوهیږئ نو بدغه صورت کې دغه قاعده جاری کیږي چې په حاضر کې بلغ وي او په غایب کې با معتبر وي حاضر کې ولې لغو د فقهاو لیکلي دي چې حاضر کې وته ضرورت نشته لنو اشاره وتوشوله تعین په اشاره او شو وسب باندې څکه او بغایب کې وته ځکه اعتبار د لقمانه چې الته شی غیر معین دي نه متعین کیږي بغیر دغه وسب نه وسب له اعتبار ورکا دې مسله وای شو دویم قسم هغه وسب دي چې هغه داعی الیمین دي سره قسم باندې راوباري دی ماشوم سره خبرې نه کوم ډیر اله وچول ماشومان سره غب خني د ځوان سره به نو کوم او شرمول کوي نو دلته اوصاف دلیل الیمین دي ښه ان دغه وصفیت په وجه قسم خوري نو به قاعده ده چې وصف په حاضر کې هم معتبر دی او وصف په غایب کې هم معتبر دی تاسو ورسېدلې نچول خلاصه دا شوله که وصف دلیل الیمین نو نو دا قاعده ده حاضر کې غیر معتبر او غائب کې معتبر یعنی که معرفه و غیر معتبر او که نکره و معتبر او که چری دلیل الیمینو بهر حال وصف معتبر ده دلته اوسره شي هذا الشاب هذا الصبي کی اعتراض ادا کړو چې لکه رضات والا معنی حقيقي ده هما غي واخصل بډاوالي کې موجود دي دا مجازي معنی نه ده دا سوال وکنه به دلته دا وصف چې ده دا دلیل الیمین دی حاضر کې هم معتبر دی حقیقت کې دوه شی نه دي یو ذات دی او بل وصف دی ابه چې وډا شو به یو پاتې شو ځکه موږ ول ذکر د کل شی مراد نه جز دی خو مجاز شو کنه تاسو ورسېدلې نمی پورا بیان کړی دی ښه او سامي په شرح وګورئ دیالس مسلې څوارلسمه لاندې لیکلیم دي اذ الصفه في الحاضر لغو وان قال لا اكلم شابا او شيخا او صبيا بلفظ النكره يقيد به بصفت له اعتبار وي نو که مطلق ویلو شابا بوډا سره وکړه نه حنس کیږي ځکه اوس خو بهر حال معتبر دی او مطلق صبي ویلو نکره او به د ځوان بوډا سره وکړه نه حنس کیږي شیخ ویلو ځوان یا ماشوم سره وکړه نه حنس کیږي وګورئ زمونږ عرفم دغه شان دی که تاسو سوچ وکئ که نه یو سړی کوي قسم دې دې ځوان سره خبرې نه کوم مقصد یې دی ټول عمر به ورسره نه کوم او کوئی د ځوانانو سره به خبرې نه کوم هلکه ماشومانو سره به نه کوم نو به مقصود دغه ځوانیتوب وي دغه ماشومتوب وي داسې ده که نه څوارلسمه مسله وإن حلف الحلف على الأكل والشرب الله يأكل لحم هذا الحمل الکه د ګډ دغه بچي باندې خره مزما دي قسمي به دغه د ګډ بچي غټ شو پر غټ ته جوړ شو به به حادث کیږي کنه دا وی چې وی خلل به حادث کیږي الکه دلته سي حساب دی دلته معرفه ده وسب له اعتبار ورکه کنه نو مری سب دلته دا وسب غیر معتبر غیر دلیل الیمین دی ښه زکه څوک چې ګډ خو خي نو به ګډوري په طریقه ولا خو خي نو دی ګډوري کې دی بچی کې د څه سمانه نشته لري چې په قسم راوبار کې چې نه به خورم نو دلیل الیمین نه دی چې نه دی نو به قاعده ده چې الوصف فی الحاضر لغو وفي الغائب معتبر او دلته کوم ویلې دی حاضر دی واذا حلف الله ياكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فاكله حنسا خجيم لاندې لیکلي صفت غیر الداعیه الى اليمين خبره کې لیکلي صفت داعی الى اليمين دي تبان خو شرعا نو خبره مې پکې راونه کړله وې کوم ورپسې ورشاد چې پاتې دي شي
مگر حقیقت اقسام ویلیو که تاسو په ذهن کې وي. یو حقیقت مستعمله متعارفه ده، یو حقیقت مهجوره ده متعذره ده، دوا یو مهجوره ده عرفن، بل مهجوره ده شرعن. ټول څو شو؟ څلور شو کنه. دغه ماشوم سره خبرې نه کوم، دغه شاب سره به خبرې نه کوم. نو شریعت دا وی اگر که عرب دا دی چې وسب له اعتبار ورشي دا دایل الیمین دی، طبیعت دا وی چې وسب له څه ورکړل شي؟ اعتبار ورکړل شي. خو شریعت وی دی وسب له اعتبار مو ورکوا. دا اوس خبره بیخي کوم چې عام طور سامي شروحات ذکر کړی هغه لرالو تاسو بدل لګي ورسېدل کنه. اوس به وکړو یار پکې رالو. هذا السبي هذا الشاب کی نو که څوک وایي چې بوډا شو خبرې وکړې مجازي معنا نه ده، حقیقي معنا ده. نه داسې وایه چې بوډا شو خبرې ورسره وکړلې چونکې وصف دایل الیمین دی، پکار د اعتبار ورله ورکو. او چې بوډا شو خبرې وکړلې حانس دی نه شي، داسې ده که نه. او دلته څه وایي حانسه حانس کېږي. خوانې در نه کوم مسله څه وه؟ قسم دې د دې ځوان سره خبرې نه کوم، هذا ځوان او هذا الصبي سره. او به بوډا شو نو موږ ویل حانس کېږي نه. نو اعتراض دا وکړه تا خو ویلي چې کله وصف دایل الیمین وي نو په دغه وخت کې وصف له اعتبار وي. نو په کار دا و چې بوډا شوی وی نو وصف نشته دی، نو وصف له اعتبار ورکه حانس یې که که نه. حانس ځینې وي ما ونه رسېدلی. وصف له خو اعتبار شته که نه؟ شته. نو چې بیا بوډا شو وصف شته نشته، نو په کار ده چې حانس نه شي. او تاسو وایي حانس دی. هغې جوابداري مولوي صاحب دلته حقیقي معنا متروکه ده شرعن. شریعت کې وایي من لم یرحم صغیرنا، دې کې شریعت منع کړی چې څوک د صغیر باندې رحم نه کوي او یا عزت او توقیر د ځوانانو بوډاګانو نه کوي. نو چې خبرې نه کوي د هغو بېعزتي کول دي، نو دې نه شریعت منع راوستې ده. نو خاصه دغه وصف په وجه باندې دغه وصف شرعن متروک دی. وصف ته اشاره مه کوه ماشوموالي بوډاوالي ځوانۍ ته، بلکې اشاره چاته وکړه؟ ذات ته وکړه. بس ته به چې په دې کې هم نور نقصانات هم راځي. من لم یرحم صغیرنا هم راځي، ولم یقر کبیرنا راځي، وایي چې هغه ضمناً راځي خیر دی. او که ته ډایرکټ وایې چې د دې ماشوم سره نو ماشوم قابل رحم دی او ته تا یاد کړه چې خبرې به نه کوم، دا حقیقت چې دی حقیقي معنا شرعن متروکه ده. نو ماشومتوب به ترې کټ کړي، شرعن دا لرې کړه، صرف ذات به مراد شي. خوانې در نه کوله که جي مخکې راځئ. 15مه مسله ومن حلف الله يأكل منها وإن حلف الله يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها. یو سړي قسم وخوړلو د دغې ونې نه به خوراک نه کومه، نو مولوي صاحب دلته حقیقي معنی متعذره ده ښه، ځکه حقیقي معنی دا ده چې د ونې تنه او څانګې وخوري. نو دا څوک خوړلی شي؟ مهجوره نه ده، متعذره. حقیقت متعذره هغه حقیقت ته ویل کېږي چې په حقیقي معنی عمل کول یا خو د سره ممکن نه یا ممکن وي خو سره د حرجه. او متروکه هغې ته ویل کېږي چې حقیقي معنی عمل ممکن وي، حرج هم پکې نه وي، خو عرف یا شریعت ول اعتبار نه یې ورکړی. عرف کې پرېښودل شوي یا شریعت وایي چې پرېږدئ. تاسو پوهېږئ دلته متعذره ده. او قانون دا دی موږ ویلي چې کله حقیقت متعذره وي یا مهجوره وي شرعن یا عرفن نو اتفاق دی مجازي معنی له وځو. او موږ 80مه نمبر ماده هم ویلې وه اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز. داسې وکنه. او بله ماده هم ویلې وه تقریبا 40 نمبر ماده الحقيقة تترك بدلالة العادة. وګورئ 39 نمبر وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها. نو مراد بترنا ثمر وي. حسامي كري ومن حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز. او چې کله حقیقي معنی ممکن نه بس به مجازي معنی اخلو. 14 نمبر مسألة ومن حلف أن لا يأكل من هذا البصر
فصار رطبا فاكل ولم يحنس. بصر مولوی صاحب تازه شنو قجرو ته ویلې کیږي او رطب تازه پخو قجرو ته ویلې کیږي. نو دلته وصف دایل الیمین د ذهن کې کېنه وای ښه ځکه ځینې څوک داسې شنی نه خوښي ځینې څوک داسې پخې نه خوښي نو دایل الیمین دی. نو حاضر کم ولا اعتبار دی او غائب کم ولا اعتبار دی پوهیږئ پې. نو که وسړي ویلیو لا یاکل من هذا البصر حاضر کی ویل او به رطب وخوړه هانس کېږي به که نه نه به هانس کېږي پوهیږئ که نه پې. او که من هذا الرطب ویل او به بصر وخوړه به هم نه هانس کېږي. رسې پې دغه به سم نه لګي دا یو صحیح لګي هلکه اندغه کمې قجوري چې دي که نه شنې دا زه نه خورم او بې پخې شوي هماغه قجوري وخوړلې دلته لګي ښه هماغه قجوري خو پخې شوي دي نو چونکې وصف د الیمین دی اعتبار ورلو نو هلته کل دغه قجوري ذات سره د وصف رطوبت نه په دې قسم شوی اوس یو مقه قجوري وخوړلې خو وصف پکې نشته دی نو هنس کېږي نه. ومن حلفه او که نکری ویل به بدواړو کې لګي هلکه رطب به نه خورم بصر یې وخوړه نه هانس کېږي بصر به نه خورم رطب یې وخوړه نه هانس کېږي. ومن حلف الله یأکل من هذا البصر فصار رطبا فأكل ولم يحنس لأن الوصف داعية إلى اليمين. الأصل أن اليمين المتعلقة بالاسم تبقى ببقاء الاسم وتزول بزواله. وما غشان قاعده ده لقمان له دومره خوبونه ورزي خدای غر کړی دی باندې ضابطه لیکلې ښه لأن اليمين إذا تعلق بعين بقيت ببقاء اسمه وزالت بزواله. واللسم نمبر مسألة وإن حلف لا يأكل بصرا فأكل رطبا لم يحنس أنا كريرا لك نو بصرا ویلو او رطبي وخړه همدغه شان که رطبي ویلو بصري وخړلو نه هانس کېږي. ورپسې مسله راځي ته به وایې چې هلکه دا دوه مسلې یو شان څنګه ذکر کړې نو مخکې معرفه وه اوس نکره ده زموږ عرف کې هم دغه شان دی یو سړی وایي قجوري به نه خورم چواري وخوړلې نو عرف کې چوارو ته خلک قجوري وایي که نه وایي ځان له نوم یې دی که نه دا نوم ځان له کېدل دلیل د دې خبرې چې دا بیل شی دی خیال هم دی که نه نوم یې چې جدا شي لکه وسامي کې چې کله د نباش د طرار مسله راځي نو وایي دې کې سارق ظاهر نه دی هلکه ولې وایي دلیل یې دا دی که چېرې سارق وی دا دواړه دي به عرف کې نه وی نوم نه وی حالانکې نه وی نوم یې دی خیال هم دی که نه راځئ ورله اتلسمه وإن حلف أن لا يأكل رطبا بر وګورئ یو ته ویل کېږي بصر مذنب او یو ته ویل کېږي رطب مذنب. بصر مذنب دی ته وایي ټوله شنه وي او دا کونې چې که نه دا پخه وي داسې ولې نه وی شادو وي شادو دا کونه مکمل پخی او رطب مذنب چې ټوله پخی او د اخرې لکۍ چې که نه دا شنه وي. نو که یو سړي ویلي قسم دی رطب به نه خورم توجه یا ویلي قسم دی بصر به نه خورم او په دې دواړو مسلو کې که رطب مذنب وخوړو او که بصر مذنب وخوړو امام صاحب وایي حانس شو ځکه په بصر مذنب کې بصر هم دی رطب هم دی پکې نه که په رطب قسم خوړلی هم حانس شو یې خوړو نو که په بصر یې خوړلی هم حانس شو یې خوړلو. برحال رطب به نه خورم په بصر مذنب او په رطب مذنب دواړو حانس کېږي بصر به نه خورم هم په دواړو حانس کېږي پوه شولئ که نه دا څوک وایي امام صاحب وایي عمده مفتابعي ده قول راجح کې دي صاحبین وایي نه جي اعتبار غالب لره دی ښه نو که قسم یې کړی و چې رطب به نه خورم بصر مذنب سره نه حانس کېږي ځکه اعتبار غالب لره دی غالب خو بصر دی او که رطب به نه خورم او بیا رطب بصر مذنب بیا واورئ رطب به نه خورم بصر مذنب نه حانس کېږي بصر به نه خورم په رطب مذنب نه حانس کېږي اعتبار چا لره دی
غالب لرا او د دې اختلاف بنیاد چره توجه جی دا یو مخکې موږ ذکر کړو او به مراد راشي چې امام سے وایي چې کله حقیقت مستعمله متعارفه وي او غیر متعارفه وي او مقابله کې مجازي مستعمل متعارف وي نو امام سے وایي حقیقت مستعمله له ورزو خیر دې که متعارف نه او صاحبین وایي نه جی مجازي متعارف له ورزو تاسو ویږي کنه او کله وایي عمومي مجاز له ورزو نو چې کله بصر مذنبو امام سے وایي ذم کی رتب شته کنه نو پر رتب قسم کړي هانش شو حقيقي معنی ان عمل کیږي کنه صاحبین وی ګوره عرف کې خلق مجازي معنی وسخلي غالب له اعتبار کې ټول ته بصر وایي نو بصري وخړلو رتب خو نه دی نه هانش کیږي تاسو پوهیږئ دا مسله په خوراک کې ده بل مسله د شرع ده کوي ویل قسم دې زب رتب ناخلم او به بصر مذنب واخصل امام سے بو نه هانس کیږي بصر بنا خلم رتب مذنب واخصل مو نه هانس کیږي وجه څه مولي التوس غالب له اعتبار ور کوي وې شرع کې چې کوم دې نسبت کل ته کیږي نو کوم وخت چې کل ته نسبت کیږي نو به چې کوم اکثر وي په حکم د کل کی او په عقل کې خو جز ته کیږي جز خلق خوري تاسو پیږي کنه کې به کل اکثر له اعتبار نه ورکو وإن حلف الله يأكل رطبا فاكل بصرا مذنبا حنيث عند أبي حنيفة رحمه الله نور لسم نمبر مسألة ومن حلف الله يأكل لحما فاكل لحم السمك لم يحنس قسم دي غوخه بنخره مي غوخه وخړله وإن حنس کی وجه بده کې د بعضی امامان رائے دار چې حنس کیږي قیاس هم دا وایي چې حنس شي ولی قرآن کې د مې غوښې د غوښه ویلې شوې ده لحمن طريه خو به هم وایي نه حنس کیږي وجه څه عرف کې څوک د مې غوښې ته غوښه نه وایي نو ته چې په قرآن کې راغلي هغه سره څه کې وایي مجاز ده کنه قرآن کې انا کته اوس د قرآن الفاظ باندې بس ګرځي ځانه تاسو کومه یو سړي ویلیو چې زه به کور نه ورانو ما تا نه تاسو کومه او د عنکبوت کور وران کو هانس کیږي وینا لکه قرآن کې خو هغه تم کور وای نه بیت او هن البيوت لبيت العنكبوت خبل وره که یو سړي ویلی دي قسم دې بدابي بنس ورېږه مو به کافر سور شو هانس کیږي کنه وای نه کنه بدابي کله سور شوی نو قرآن کې خو ته دابه ویلی دا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا پیږي کنه نن ته مجازي نه وي د سم کوا او قسم کې اعتبار د قرآن الفاظ لنا عرف لروي کجی به کچری ویل قسم دې غوخه بنه خور مفتابي رای دا شولات دې مسله کې کله مې غوخه خورنه انس کېږي خو کده انسان او د خنزیر غوخه خوړه صاحب د هدايه لیکلي هانس کېږي ورپسې لیکلي مفتابي دا چې کوم نه هانس کېږي عرف کې څوک دغه ته غوخه بنه خورم کې هغه مقصد نه وی کا خجي وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع على مشامي بنزم جل 570 شلم مسألة اچھا جدي مسألة کې مونږ ولک قسم نه غوخه بنه خورما او به عینه وخړلات یا لري وخړل نو به زمون عربی سره وګور خو زمون عرف کې نه هانس کیږي څوک دغه ته غوخه نه وایي شلم مسألة لاندي دا قاعده لیکلي دا وایي وګوري اقول وبالله التوفيق ان الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زمان ففي بلدة تباع هذه الاشياء مع اللحم فحكم حكم اللحم فيحنث باكلها ان حلف باكل اللحم والا فلا فعلى المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه الحلف كان هكذا صرح في الفتح وغيره من المعتبرات واعلم وفقك الله تعالى أن هذا في اليمين على الأكل أما إذا كانت يمينه على الشراء
نبی به شراء کې ګوره فإنه يقول اللحم الذي يجوز شراؤه باغې ته وړو راځي والله شليكو الاصل ان الحقيقه المستعمله اولى من المجاز المتعارف عنده خلاف اللوما وقت مسله کړي وا امام سے وہی چې حقیقت مستعمله وی اگر که غیر متعارف وی اولاد او صاحبین وی نجی چې کله حقیقت مستعمله غیر متعارفه په مقابله کې مجاز متعارف فی نو مجاز متعارف باولاوی او زمونږ عرف کې پکار د چې موږ د صاحبانو قول فتور کو اگر که ترجیح کتابونو کې امام صاحب قول د مفتابه ویل تاسو اورئ یو سړي ول قسم دې دجلی او به نس ک منهر دې نه دی حقیقي معنا دا ده چې مين ویل کده عربی خبرې دي مين ابتداء لپاره راځي چې ابتداء د وبونه وشي مطلب خو به د بره کې دي لکه حیوانات چې او مجازي معنی دار چې ګلاس جام کې لپو کې تروالی عمومي مجاز دار چې مطلق سکل مراد شي نو امام سے وایي که خله به کې دي حانس کېږي بجام لپو وغیرہ معنی وس کې نه حانس کېږي او صاحبانو که عمومي مجاز اخلي وي مطلقاً حانس کېږي که مجاز متعارف اخلي نو هغه وایي بجام ګلاس معنی حانس کېږي او که خله به کېږي نه حانس کېږي ولو حلفا الله يشرب من دجلة فشرب منها الله يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنس حتى يكرع منها كرعا عند أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى القول الصواب والقول الراجح كذي وهو أن يباشر الماء بفيه دا إذا كرع معنى لي كذا نقبلا سروالي نهنسكي والأصل ضابطة أن اليمين عنده إذا كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف مستعمل حملة على الحقيقة دون المجاز وعنده ما يحمل عليهما جميعا مخكرة زي او کچري بده مسله کې د جلې نه یو نهر روان شوی او د غینه وسکلی نو به نه هنس کېږي اجمان کا ځکه ډایرکټ د جلې نه نشوي یو اجتماع ومن حلف الله يشرب من ماء دجله مطلق به یاد کړلې نو به فشرب منها بإناء حنسا به ټول اتفاق ته بار حلانس کېږي ځکه به وسکلی نو ومن حلف الله يأكل من هذه الحنطة فاكل من خبزها